سورہ نمل شلم سپارہ آیت نمبر نہکم سل دیت کریمہ کی اللہ تعالی د نبی علیہ السلام په خوله باندې مشرکانو ته او د مکی کافرانو ته دا ښکاره کوي چې د نبی علیہ السلام عقیده سره دا زده کوي. ځکه مخکې آیتونو کې د قیامت ذکر وشو چې قیامت را روان دی او قیامت کې به نجات هغه چاته میلاویږي چې د چا عقیده هغه د توحید او د یووالي د الله تعالی او دنیا کې څه کارونه او څه نیک اعمال هغه کړي. دې د وجې نه نبی علیہ السلام ته وایي چې ته ورته برملا ووایه چې زما دا عقیده ده: امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. ما ته حکم شوی دی چې زه عبادت وکم د رب د دې ښار، هغه ښار چې هغې له عزت ورکړی دی. ته وګوره د مکې ښار ته، د مکې ښار له الله تعالی کوم عزت ورکړی دی، په هغې کې امن دی چې مکې ته څوک ننوځي هغه ته به څوک لاس نه ورچوي، هغه څوک رانیسي نه. د مکې شین بوټی هغه به څوک کټکوي نه. او دارنګې په مکه کې هغه چې نو هر یو شی د هغې قدر او د هغې احترام دی. او بیا نعمتونو ته وګوره، هر قسمه رزق هغه چې نو په مکه معظمه کې تا ته میلاویږي، چې څه شی ګورې نو هغه به درته میلاویږي. ځکه د ابراهیم علیه السلام هغه دعا ده او هغه الله تعالی قبول کړې ده: ورزق اهله من الثمرات. ورکی اهل د دې ته اوسېدونکي د دې ته هر قسمه میوې، چې کومه میوه ګورې بې موسمه هغه به تا ته په مکه کې میلاویږي. دا عزت او دا مقام یې دې له ورکړی دی، تاسو د دې اوسېدونکي یې، نو دغه عزت خو ستا هم دی، دغه انعامات خو په تا باندې هم دي. نو دغه انعامات لږ ځان ته رامخې ته که او چې راشه چې دې ته سوچ وکړه چې دا انعامات چا کړي دي. د دې کوونکی الله تعالی دی. نو د هغه ذات عبادت ولې نه کوې؟ د هغه ذات عبادت وکړه او د هغه تابعداري وکړه چې دومره احسانات یې در باندې کړي دي. دنیا کې هم چې یو سړی چا سره ښه وکړي نو هغه هېروي نه، و یاره ده ما سره دا ښه کړي دي، نو د هغې د بدلې ورکولو کوشش کوي. نو تاسو دغه انعامات ځان ته مخې ته کړئ او د دې بدله دا ده چې عبادت ته الله تعالی وکړئ. وامرت ان اکون من المسلمین. او ما ته حکم شوی دی چې شم زه د غاړه ایښودونکو نه د مسلمانانو نه، زه مسلمان شم، زه د الله تعالی هر یو حکم ته غاړه کېږم، زه د الله تعالی هر یو حکم ته غاړه کېږم. دې ته اسلام وایي، دې ته مسلمان وایي. د کومو کارونو نه چې زه منع کړی یم چې د هغې نه زه منع شم، هغه زه ونه کړم، هغې به زه مسلمان یم. او که داسې وي نو نوم به د اسلام پاتې شي، نوم به د مسلمانۍ پاتې شي، نور به بیا حقیقت نه وي. تبلیغیان وایي مونږ کلمه ویلې ده، نو په دې کې مونږ الله سره لوز کړی دی، وعده م کړې ده چې ستا د حکمونو د لاندې به ژوند تېرو او د پیغمبر په طریقو باندې به چې نو ژوند تېرو. دغه حکمونه هغه په زندګۍ کې راوستل. اسلام او عبادت ګورې صرف مونځ نه دی ښه، چې صرف مونځ کوه بس دا عبادت او دا اسلام، صرف روژه نیسه بس دا چې عبادت او دا اسلام نه. ټوله زندگی هغه چې نو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرول، مکمله غلامی د الله تعالی چې هغه ښکاره کول. خپل 40 غنټې زندگی چې په دې 40 غنټو کې زه کم کم کارونه کوم، نو په هغې کې د شریعت څه حکم دی دا به زه څنګه کوم. دې ته اسلام وایي او دې ته مسلماني وایي. مونږ الحمدلله دا د الله تعالی فضل دی، د مونځ او دس خیال ساتو. مونږ چې دی نه هغه د روژې هم خیال ساتو، دا چې نو ښه په پابندۍ سره نیسو.
خو بیا چې نورې زندګۍ ته ګورې نو په هغې کې بیا مونږ چې نو سوچ نه کوو چېرې په دې کې هم د الله تعالی چې نو څه حکمونه شته، خصوصا غم و ښادي چې راشي نو بس بیا خو هغې کې هر څه چې نو شاته کړي. ښادي وي چې نه هغه وي غم په ژړا ښه ښکاري او ښادي په ټنګ ټکور ښه ښکاري. دا خو چې نو د غیر مسلمو چې دی نه هغه متل دی، دا خو د مسلمان شایه نشان نه دی. نبی علیہ السلام وی په مړي باندې جړه مه کوه. د جړه نه مراد د چغو جړه نه چې په چغو باندې جړه کې. نبی علیہ السلام راغی ابراهیم یې زوی و هغې داسې غېږ کې اوچت کړ د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. دې سینې یې داسې غرار کو که نه حدیث مبارک کې راځي دې سینې یې داسې غرار کو لکه اوس به تاسو ته داسې یم هلته خو مشک یادوي خو لکه کولر کې چې اوبه واچوي او په دې لاره ځي که نه هغه داسې شړپېږي په دغه باندې د سورلی باندې اشرپه شړپه کوي دقه شانتې چې نو هغه اواز کو دې سینې. نبی علیہ السلام چې اوچت کړو نو د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې. صحابه ورسره وویل د الله رسوله وایي داسې دي ته د الله رسول یې او ته هم جاړې هغه مونږ ته ویلي چې ژړا به نه کوئ. نبی علیہ السلام وایي دا خو رحمت دی چې دا د دې سترګو نه راځي. هغه چې کومه جړه ما منع کړې ده هغه د چغې جړه ده چې په چغه باندې به نه جاړې لکه څنګه چې زمونږ دا زنانه کوي نو بالکل د شریعت نه خلاف دی. وایي ښادي په ټنګ ټکور ښه ښکاري. نبی علیہ السلام وایي چې کوم سړی هغه ټنګ ټکور وړي صب فی اذنه الانک یوم القیامه په ورځ د قیامت به له په دې غوږونو کې ویلي کړي شوي سیکه واچوي. ته سوچ وکړه سیکه چې نو په څونه حرارت باندې ویلي کېږي په څومره ګرمایش باندې هغه ویلي کېږي نو چې دا په دې غوږ کې واچوي د دې به څنګه دا به څوک برداشت کړي. مونږ خو معمولي ګرمایش دلته نشو برداشت کولی. مونږ نه چې دی نو بیا په ښادۍ کې دیري دا فلاني نښه راوړې ده دا فلاني چې نوربل راوړې دا رسمونه ډېر شو. مونږ دا ختم شوي دي د واده نه به چې نو 10 ورځې او 20 ورځې مخکې نښې شروع شي د یو ځای نه به نښه راځي او د بل ځای نه به نښه راځي. هغه د هندوانو رسمونه هغه چې نو په معاشره کې شروع دي دی به راشي ښځې او نر به چې نو ګډ وډ په کور کې ګرځي ټیپونه به لګېدلي ولې لکه ښادي ده. دا خو د شریعت حکم نه دی د هغې د وجې نه هغه برکتونه اوچت شو هغه خیرونه چې نه هغه اوچت شو. دی اوربل دی اجینې له به بوځي او د هغې نه به چې نو ویښتان کټ کوي شمې به یې بلې کړي او ګیر چاپېره به ترې نکریزي دا چې نو نښې دي هغه به چې نو تاوی دا خو د عیسیانو رسمونه وو. دا مونږ په کوم طرف باندې روان شو اسلام مونږ چېرته پرېښودو کوم ځای کې هم پرېښودو مونږ نه هغه څه بالکل هېر شي. دا یاد وساتئ دې څیزونو کې به چې نو د اسلام خیال ساتل پکار دي. دا خپل خواهشات او خپل د زړه خبرې دا به دباول غواړي هلې به چې نو کېږي. شیطان خو چې نو سړی راوچتوي چې یاره دا کارونه وکړه دا به دباوې او د الله تعالی حکم به مني. شریعت چې نه هغه دې ته وایي. نو بیا چې واده وشي نو د واده نه وروسته چې نو بیا جنګونه وي او بیا چې نو خفګانونه یې ولې په طریقه د نبي نه کړی او په د الله د حکم مطابق یې نه کړی خفګانونو سره بیا مخې پریشانۍ هغه مخې ته راځي. دې د وجې نه مونږ له په دې غم و ښادۍ کې ډېر سوچ پکار دی. غم ته وګوره د غم نه ښادي جوړه شوه. غریب سړی نن سبا غم نشي پاللی ولې په درېیمه به هم دیګونه پخوي په دویمه به هم دیګونه دی خو لا ښه دی خو لا ګزاره کوي. اوس خو پکې پروټونه روټۍ سره ږدي د روجې به پخې شي روجې به یي سورکړې چرګ به یي ورسره به حلوا یي ورپسې به فروټ هم کېږي. نو دا غم دی که دا ښادي ده دا شی چې نو په شریعت کې جایز نه و او چې نو دې له مونږه چې نو ته هغه ورکړه هغه څیزونه هغه بیا روان شه. الله وایي دې خلکو ته ووایه ان اکون من المسلمین چې زه یم د مسلمانانو نه. مسلمان وایي هغه چاته چې دی به په خپله زندګۍ کې طریقې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راخپلوي. جعفر رضی الله تعالی عنہ وفات شو نبی علیہ السلام اعلان وکړ اصنعوا لآل جعفر طعاما د جعفر د کور والا دپاره طعام تیار کړي. د چم ګاونډ خلکو سالن تیار کړو د جعفر کور ته یوړو 3 ورځې مسلسل چې نو خوراک تللی او هغې په کور کې پخلی نه دی کړی هغه 3 ورځې د هغې نه وروسته بیا ځان وکړي. د شریعت خو دا حکم مونږ اوس وایو نه که نه دا خو چې نو دا چل داسې خپلې چې نو مفروضې ورله جوړو او په هغې باندې هغه رسمونه او رواجونه او بدعات کوو. په دې باندې سوچ پکار دی.
دین ځان ساتل پکار دي چې زمونږ د زندگی دا د الله تعالی د تابعداري شي او پیسې مو اسې ضایع نشي فضول چې نه هغه ضایع نشي دا فضول دغه ته چې تبذیر وي او دغه ته اسراف وي په دې سيزونو باندې چې پیسې لګي کنه دې ته تبذیر وي او دې ته اسراف وي